اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ډاکټر آصف او یو ځل بیا د خپل چینل سره د چینل نوم هیلدي کمیونټي وذ ډاکټر آصف دی او د دې انټروډکشن یو ویډیو پرته ده که تاسو هغې باره کې څه کتل غواړئ نو کتی شئ. نن چې کوم زموږ ټاپک دی نو هغه هم هیلث ریلیټډ دی، صحت سره ریلیټډ دی او یو ډېر کامن بیماری ده زموږ په معاشره کې او اندازه دا ده چې 2 کروڑه پاکستانیان د دې بیمارۍ شکار دي او هغه د شوګر مرض چې موږ ورته ډایبیټیز ملایټس وایو یا شوګر ورته وایو. ستاسو لپاره به زه د هغې د شوګر لفظ استعمالوم. د شوګر مریضان ډېر زیات شوي هم دي او معاشره ترې ښه پوره ډکه ده او زما خپل سوچ دا دی چې زموږ معاشره کې خلک د شوګر بې احتیاطي هم ډېره زیاته کوي. هغوی ته دا پته هم نشته چې د دې دپاره خوراک کم پکار دی نه دی پکار. او شوګر بیماری دومره بیماری ده غټه چې دا زما په خیال دې ته یو سایلنټ کیلر وایي، دا یو خاموش مرګ دی. د دویمه خبره د دې دا ده چې دا مرګ خو سرټن دی، دا خو فکسډ دی او دا به یي یو ورځ، خو چونکې د مرګ نه مخکې کوم ژوند چې د انساني نو الله تعالی موږ له دومره دماغ راکړي دي چې د هغې هغه کوم بنده ته تکلیف وي هغه موږ کم کړي. نو شوګر داسې بیماري ده چې دا به ورو ورو په تا کې کار کوي او تا ته به مسایل جوړوي. شوګر سره به ستا ګردې کار پرېږدي، ستا نظر به کار پرېږدي، شوګر سره به ستا په معدې باندې اثري، شوګر سره به ستا هر رګ باندې اثري. ایون که لاس او پښو ته تللی دی هغه به معدې کېږي، هغې ته به مسلې کېږي. نو دومره ډېر تکلیفونه بنده ته راځي چې په کار دا ده چې یو معمولي غوندې کار دی په هغې باندې موږ عمل وکړو. او ډایټ یو داسې څیز دی چې د هغې موږ خیال وساتو، د خوراک، نو موږ به دا دومره نقصانونو نه خدای پاک بچ کړي. ډایټ باره کې دا هم زه تاسو ته ویلی شم چې دا وایي چې 110 په نهاره باندې نارمل شوګر دی 10 او 100. اوس ډایټ او ایکسرسایز 100 پورې سیوا شوګر خپله کنټرول کوي، دې ته بیا د دوایي ضرورت نه راځي. مطلب مې دا دی چې که د چا د نهرې شوګر په سټارټ کې 90 مریض دی او دا ایون تر 210 پورې ورسېده او د خپل ایکسرسایز واک وغیره هغه جاګینګ کوي او خپل ورزش کوي او بیا راځي او ډایټ باندې لږ خیال ساتي، ده ته به ایون د دوایي ضرورت نه راځي. ما ستاسو لپاره ډېره اسانه کړې ده. ما ساده یو خبره راغستې ده چې کم عام زموږ خوراکونه دي هغه مې تاسو ته په 3 ګروپونو کې تقسیم کړي دي. په 3 ګروپونو کې مې داسې تقسیم کړي دي چې یو هغه خوراک دی چې کم تمام کراس نشان لګولی دی چې دا به تاسو مکمل نه کوئ. دویم دا خوراک دی چې کم ته کراس او تک دواړه شوی دی چې دا خوراک تاسو کولی شئ خو کوشش وکړئ چې ډېر یې ونه کوئ او په کنټرول کې وکړئ. او دریم هغه خوراک دی او هغه ټیک دی چې کم ما 2 ټکه لګولي دي چې دا هغه خوراکونه دي چې کم ستاسو دپاره فایدهمند دي او کم تاسو کولی شئ. په ساده پښتو کې درته وایم، امید لرم چې ټول به پرې پوه شئ. او زما مقصد دا دی چې څنګه تاسو ټیبل ته کښېنئ، څنګه تاسو روټۍ ته کښېنئ، څنګه تاسو یو ځای کې میلمانه کېږئ چې ډایرکټ ستاسو ته دا پته لګي چې دا څیز زما دپاره ښه دی او دا څیز زما دپاره نه دی ښه. نن د دې ویډیو مقصد دا دی او انشاءالله تاسو به هغه حاصل کړئ. کم خوراک چې بالکل به تاسو ایوایډ کوئ، کم خوراک چې بالکل به د شوګر په مریض باندې پابندي ده او بند دی، هغه به درته یو 2-3 لیست کې درته ووایم. لومبی په هغې کې صفا چیني ده، چونکې ګوره شوګر دی او شوګر دی هغې ته هم چیني وایي. نو چیني ایوایډ کول دي، چیني نه دي خوړل. که آیا هغه چیني ډایرکټ خوراک دی په چای په شکل کې او که آیا هغه چیني تاسو څه کې مټایای کې په کیر کې په حلوا کې اچوئ نو دا به بالکل نه خورئ. دویم څیز دا دی چې یو غلط سوچ دا دی چې خلک وایي ګوړه خوراک خیر دی، ګوړه به بالکل ایوایډ کوئ. بل یو غلط سوچ زموږ دا دی چې ګبین ښه شی دی، ګبین به ایوایډ کوئ. ګوړه او ګبین او چیني دا تقریبا په یو لیست کې راځي، خو ګوړه چونکې نیچرل ده نو هغه عمره نقصان دی بیا نه ده چې څومره چیني ده. ګبین نیچرل دی نو هغه عمره نقصان دی نه دی چې څومره ساده چیني ده. ښه په سبزی کې 3 څیزونه به تاسو بالکل په سبزی کې کوشش کوئ چې نه به خورئ: الو، دویم کچالو او په 3 نمبر باندې شلغم یا ټیپر. دا 3 څیزونه الو، کچالو او ټیپر دا چې تاسو ته یاد دي چې د شوګر مریض به کوشش دا کوي چې دا به بالکل نه خوري. په فروټو کې درته یو 3 فروټ یادوم چې دا به بالکل نه خورئ. نور فروټ خوړی شئ، هغه نیکسټ بیا دې لیست کې را روان دي. ام به بالکل نه خورئ، انګور به بالکل نه خورئ، کیله به بالکل نه خورئ او واټرملن څه ته چې هندوانه وایي، تربوزه وایي، هغه به بالکل نه خورئ. نو دا 4 فروټ به ایوایډ کوئ او په ویجیټیبل کې په سبزی کې به دا 3 سبزی ایوایډ کوئ. بیا دویم لیست ته راشئ چې کوم خوراکونه دي چې تاسو کولی شئ، خو کوشش دا کوئ چې دا ډېر زیات ونه کوئ، په کنټرول کې وکړئ. په هغې فروټو کې
بیا راځي سیو، امرود او پیچ چې څه ته شمتالو وایي، او چې کوم سټرس فروټ دي مالټا، تریو خوراک چې کوم د تریو فروټ چې دي کینو مالټا وغیره، دا داسې فروټ دي چې دا تاسو خوړی شئ، خو دې ته به دا نه چې کارب ورته وایي ګنې ځان ته به د مالټو یو غټ ډیری والی یو هغه به خورئ، مطلب مې دا دی چې دا به په کنټرول کې خورئ. براون رایس به بالکل چې کوم دی نو دې کې تاسو ها اوس رایس کې دې ځای یو خبره ما راشوې ده لیکلې ده چې کوم وایټ رایس دی، سپینې وریجې چې کوم عام موږ پخو، یو سپینې وریجې یو خړې وریجې راځي، نو سپینې وریجې به بالکل اوایډ کوئ، او کوم براون رایس چې دی چې کوم لږ خړجنې وریجې دي هغه تاسو خوړی شئ، خو بیا هم مطلب دا نه ده چې هغې ته به کار وایي. هول ویټ چې کوم زمونږ غنم څومره ګوره موږ یو څومره ښه ملک کې پیدا کېږو چې غنم زمونږ خپل دي، نو اوس نوی ریسرچ دا شوی دی چې هول ویټ چې کوم دی، چې کوم غنم زمونږ خړ غنم دي هغه بیسټ دي، هغه بهتر دي، نو تاسو دا غنم چې کوم دی نو خوړی شئ، خو سپین غنم چې څه ته وایي هغه به بالکل اوایډ کوئ مکمل. دویمه خبره دا ده چې لو فیټ ملک پای به ډیفینیټلی تاسو اوایډ کولی نه شئ، نو کوشش دا کوئ چې پای یا شوی کریم ته لرې کوئ د شوګر مریضانو دپاره، او هغه پای استعمالوي چې د کوم نه کریم لرې شوي. اوس درته هغه خوراکونه وایم چې کوم تاسو دپاره فایدهمند دي او کوم تاسو بالکل بغیر د څه ججک نه خوړی شئ. هغې کې لومبی بارلی راځي، پخوا دغه خبره ټایم چې څومره ماډرن کېږي څیزونه په مخ کې باندې ځي، نو دومره د تباهۍ سبب هم جوړېږي. نو اوربشې واحد داسې په روټۍ په سینس کې تاسو ته زه ویلی شم چې داسې خوراک دی اوربشې چې هغه د شوګر مریض دپاره ښې دي. د هغې وجه څه ده؟ اوربشو کې فایبرز دي، او دا فایبرز داسې څیز دی چې دا کله تاسو وخورئ، نو که تاسو بل ځای نه هم شوګر انټیک کوئ خورئ، نو دا فایبر بیا هغه د ابزرو کېدو ته نه پرېږدي، مطلب مې دا دی چې د کولمو نه یا د معدې نه وینې ته بیا نه ځي، نو د فایبر فایدې ډېرې دي، او د دې نه علاوه د غټو کولمو کینسر به در باندې نه راځي چې څوک فایبر خوري. نو بارلی یو ریچ فایبر سورس دی، نو بارلی تاسو خوړی شئ، بینز تاسو ټوټل خوړی شئ، دال چې کوم هم دي، لوبیا ده، چولي دي، دال دي، دال ماش وغیره دي، هغه خوړی شئ. فش که د چا وس رسي نو میان خوړی شئ، دا ښه څیز دی. او بیا نټس دي، دا هم د وس خبره ده، ډرای فروټ دي، د دنیا ګران دي څوک ویلي، خو خیر دا هغه خوراکونه دي چې کوم د شوګر مریض بالکل خوړی شي. نو کوشش کوئ چې د چینی نه ما لاندې دې ته یو خبره لیکلې ده چې هر هغه څیز چې ستاسو په خولې باندې خوږ لګي هغه بچ کول دي. هغه ما تاسو ته په لیسټ کې بیان کړ چې کوم څیزونه به تاسو بالکل اوایډ کوئ، نه به خورئ، کوم څیزونو تاسو ته اجازت شته چې خورئ خو ډېر زیات به یې نه خورئ، او کوم څیزونه چې هغه تاسو ته مکمل اجازت دی چې تاسو یې هر ټایم خوړی شئ. ما راته په یو ساده پلیټ کې دا څیز مخې ته کېښوده، نو کوشش وکړئ چې په دې عمل وکړئ. فایدې دوه دي، کوم خلک ته چې نوی شوګر شوی دی هغوی که دا ډایټ پلان فالو کړو نو هغوی ته به د دوایۍ ضرورت نه راځي، او کومو خلکو چې الریډي د شوګر زاړه مریضان دي که هغوی دا خورئ نو د فایدې به درته دی چې کوم انسولین لګوئ نو د انسولین یونټې به درته کمې شي، داسې به 40 یونټې وې بیا به 20 وې. کم خلک چې په ګولو باندې دی نو کم سے کم که دا هغوی فالو کړو نو د هغوی شوګر کنټرول به ډېر ښه شي. د شوګر باره کې یو خبره اخري دا کوم چې که دا شوګر نه بلا ځان ته مه جوړوئ، داسې بلا نه ده، آفت نه دی، خو دی په کنټرول کې ساتل دي. که دی موږ په کنټرول کې ساتو، د دې یو لیمټ دی، هغې کې دننه ساتو، نو د دې مطلب دا دی چې تا ته شوګر نشته او تا ته به نقصان نه درکوي. که دی موږ په کنټرول کې نه ساتو نو بیا دا یو بلا ده او بیا به درله نقصانات خپل درکوي. دا ستاسو په لاس کې ده چې تاسو څه کول غواړئ ځان سره. زما له طرفه درته دا یو کلیر میسیج دی، امید لرم په دې به عمل کوئ. ما په دواګانو کې یاد ساتئ زما چینل سبسکرایب کړئ چې نورو خلکو ته هم دا ویډیوګانې رسي او هغوی ته هم فایده میلاویږي. د الله په امان.